یوه مسله نظر حوالې سره مو تاسو خدمت کې عرض کړله چې د کوم متوسې وطنو کې نظر کوو دا نظر چې دی صحیح نه دی. نظر دپاره به چې کې بقاعده به صیغه الویلي صیغه یعنی یوه جمله ده، هغه جمله به په خولې چې کوي الویلي و هغې جملې کې خدای نما چې دی ضروري دی. که چیرې دا شی نه وي هغه نظر شرعي نظر نه دی. هغه څه خیل ته عادي شول سره وه څه خدای دپاره ما باندې واجب دی ځکه زوی ته مو خدای شفا ورکړه نه زه به په سال ولاړم. انشاءالله دا به مسله کلیر شوله. نظر دپاره چې دی صیغې الوستله وکړي ضروري دی. الله دپاره یا خدای دپاره تو کومه یوه نامه وخی الله خدای خدا وکړي ضروري دی. لذا دا شی صحیح نه دی څه مثلا زوی مو بیمار شو گبراهات حالات کې اوغون مو اوبه واچولې چې مو اوغه چې شوه نظر شوه. دا شی نظر چې دی صحیح نه دی. نظر دپاره بیا یې ورته یم چې صیغه یا یې جملې الوستله چې دی وکړي شرط و ضروري دی. سوالونه به ځکه نه کوو چې زه نه د ډرېږي چې سوالونه نه ما کوئ کنې بیا نه شو کنه بس نن ورځ نه بعد بلکې بېګا ناستم د عرض کړلو چې صیغه یا جملې الوستله ضروري دی. دوته ورسته ویلی شي داسې وایه الله دپاره مانې واجب دی چې زه به په صلم ثواب هدیه بخشش وي ابا سلم دا ورته که زوی ته به خدای شفا ورکړه خو دا جمله به الویلي چې په خولې د نه والوستله نظر واجب ضرور نه دی که داسې خدای دپاره په ما واجب دی ضروري دی هېڅ پرونه کې خدای دپاره لله علیه عربی کی للہ علیہ دے اللہ کی خاطر میرے اوپر کیا نا بلکہ وہی خاطر ضروری چونکہ علیہ یہ مونی ضروری دے خدای دا پارا پا ما ضروری دے واجب دے چکا چی ریزوی تا ما خدای شفا ورکر نظم شیوہ کام وصب علیکم دا جملہ شوا اس کا خدای دا زوی تا شفا ورکا تو بندی پس چے شو کا زوی دا مقرار کردے دے سپلنکای زوی بے بل زوی کی څه شای د معین کړی دی بیا بل شای نشلو لوای لذا دا صیغه ضروري دی. ښځې دپاره چې شو چې هغه یې میړه والا مال کې نظر یې میړه اجازت نه بغیر نشي کوای. یوه دا مسله اوس مو ذکر کړله. بله کوم نه که نه پردای مول شو خپل خو نه شو که پردای. بله مسله کومه وه څه مو بیګا بیان کړې وه چې دوباره ریپیټ شي. جنوبات غسل په ویر شوی وي 3 روژې مو ستلې وي. دا روژې څنګه دي دې به بیا قضا کوم. که ښځې نه مینسس یعنی حیض یا نفاس غسل په ویر شوی دی 2 روژې ستلې دي دې والا څنګه دی بیا دې قضا اقامې دپاره شرط شی و څه که چیرې زه پېښور ته لاړلم بیمارۍ مو بوتلله که ما ته یقین دی څه دلته یې مو 10 ورځې تېرېږي بس زه همدا اراده وکړم چې نن ورځې نه تا 10مې ورځې پورې به زه پېښور کې وم تا المونځ روژه څه دی روژه دا صحیح دی 27 المونځ دا پرات دی خو هغه کې یو شرط مو لګولی و چې تا ته یقین وي که شاکې کې وي چې 10 ورځې به شي که نه به شي بیا روژه اوس فرض کړه بیماری بوتله پېښور ته پاته نه لګېږي چې 2 ورځې دلته هلته مو یې کما وکړه چې زه به دلته لاش پې پتې کېږم خو زه کمې ورځې فرق کړلم یو 2 ورځې دو خبره ښه ښکلی سوال دی حمیده غو دا یو رای داسې دی مو ته 100% یقین دی چې مو 10 ورځې شیرپا هسپتال کې مو 10 ورځې کما وکړه 8مې ورځې ډاکټر ویله چې بس تاسې څوی 100مې ورځې ویله دا روژې د څه کومې ستلې دا بالکل صحیح دي. که د 8مې روژې باندې ته سهار صبې راوتلې 12 بجې یا ظهر نه مخکې خپلې خونې ته ورورسئ دا روژه د هم شی دی صحیح دی. خو په شار د دا څه تا ته یقین دی چې 10 ورځې دي که اول ورځې نه ته اوس دماغو کې دا ګډې کې څه 8مې ورځې مو سستوي که څه اقامې دپاره یقین شوه نه شی دی که مشکوک وي چې وي تردید کې وي چې دا 4 ورځې وي پاته نه لګېږي
کیدای شي لاش شي کیدای شي نشي دغه صورت کې څومره ټایم دی څومره 10 ورځې 30 دن 30 دنه پورې ته الموز کسر دی 30 دنه پورې ته روژه نشي ساتای دا یقین مو ته نشته سوال مو داسې وکړو یقین ته نشته چې د لاش پې به زه کوم خو پته نه لګېږي بیماري دی که نه مو اقامه ته وکړه نشي کوی اقامه اقامې دپاره یقین شرط دی اقامې دپاره یقین چې دی هغه دا خو شاک والا شو که نه ته څه کوم یایي څه لاس ورځې تېروم خو کیدای شي نشي اته شي خو شاک شو که نه یقین دا څه مثلا زارې برابر د شاکو کې نه روشي ته 100% یقین دی څه د لاس ورځې صحت دی دعا ما سمه ډاکټرو کې غاګ وکړه بېله خبره دی خو ته به اقامې دپاره شرط چې دی یقین دی څه ته یقین شي دې کې یوه بله خبره مو کړې وه کېدای شي ډېرو په ویر کړې وي نه وي په ویر کړې خو بیا انشاءالله سوال به نه کوو ویلې چې روژه دی دا شیو کې ضروری دی چې تو کا اقامه وکړه کوم ځای کې د اقامه کړي دی هغه ځای نه بل ځای ته که لوړلی بیا د اقامه څه شوه خو هغه څومره څه لوړې 22 کیلومیټر ولا څه کوم دی صحیح شو دا یوه مسله وه نن څو متفرق مسایل دی یو المزه حوالې سره ذکر کوم یو نجاسات حوالې سره دا نجاسات والا ډېره مهمه مسله دی خصوصا خویندې میندې ډېرو کې مبتلو دي ساړه وکړي ډېر شو هغه کې مبتلو دي د شاک بیماری څه وي وسوسې والا بس دا شی نجس شولو کپړې نجس شي سریکه راغله بس کپړې نجس شوې ځنه کسان دوره وسوسې شکار دي څه علوم لو سره دروازې کونډه نه نسی داسې دا شی ورته کوي داسې څه وي دغه رستونه وسخ کوي دغه نه اکثر خپه نه شو شیطان مسلط دی که موږ داسې جامې کې چوک وي معافي ونه غواړو دوی شیطان طرف نه دا کار دی نجاسات دپاره نن یو شی یوه فرموله یاد وساتئ سیستاني هغه نورو مراجع اعظام مجتهدینو چې کوم ذکر کړی دی نجاسات شاک سره نه ثبتېږي دا خبره ښه سوچ وکړئ زه ساده الفاظو کې ته یم چې له ښه ونې پوه شوئ نجاسات شاک سره نه یې تو کپړې نه یې تو کارپیټ نه یې تو کلینه نه یې تو بدن مشکوک شي سره څه تو شاک دی چې یاره دا پوکه کتره وه که نجسه وه دې سره نجاسات نه ثبتېږي نجاسات دپاره یقین چې دی شرط دی اول شی دا دی چې درې لیارې هغوی سیستاني خیلي دي ځکه غواړي چې یو شی ته ثابت کړي چې دا نجس دی مثلا کپړې مثلا بدن مثلا کارپیټ یو کلینه ځنه کسان داسې یاد دي پردی خونې ته لوټ شي کلینې باندې لمدوخ پوسه نه څي نو ته خو سترګو سره نه دي لیدلي که څه کلینې نجسه شوي دي که لیدلي دي بیا بېله خبره دی اول شی خصوصا خویندو میندو لپاره اول دا څه یا یقین یا اطمینان اطمینان ما یقین سره ډېر ونږدې دی داسې به وایو یو وارې 100% دی یو وارې وایه 95% چونکې پرسنټه کې هلته شته نه هسې زه مثال ورکوم یقین درته حاصل شو یا اطمینان درته حاصل شو څه دا کارپیټ چې دی تشو متیازو سره ډاکو متیازو سره نجس شوی دی یا لوم سپای دی هغه ورباندې راغلی دی یا غڅرکې ورباندې خپې ورباندې لګېدلي دي دغه صورت کې بیا دا نجس دی که چیرې ګمان د زړه کې تیر شو که څه یو شک دی شک داسې ساده الفاظ کې کیدای شي کیدای شي ټکې مستقبل وکړه کیدای شي د هغه کارپیټ نجس وي وینې نجس وي چې دغې خونې واړه وړکي دي دوی سره دوره یې صفایي خیال لیټرین نه راوځي تشې متیازې به کړي وي کیدای شي سره کارپیټ کلینه نجسه لذا که پردی خونې کې لوړلې چوته بیټک کې وي لمدوخ پو سره کلینې باندې ګرځه هېڅ پروا ظاهرا مخبل استاد اوریدلی وو ما نه اوس پوهېږم چې کوم یو ویلي وو راوند کې څه ځنه وخت کې د نجاسات یقیني یاوي بیا وایه څه نه دی که څه دا ډېره ښکلې نکته دی څه یقیني وي بیا وایه څه نه دی دا مکارم شیرازي ډېر ښکلی رای حل خیاله دی دا اوس مسجد الحرام دی یو جمکاران مسجد دی یو مسجد نبوي دی یو کوفی جماعت دی عالمونه د رسي که نه دوته رسي نو دا ټوله پوک و سپوخ پوسه د رسي
نو کیدای شي چې ورباندې چې خپه ایښې وي جومات یې نجس کړی وي یعنې ایتو زړه څه اوبه په چیکیا وایه څه پاک دی دوره دغه شي کې پکار د انسان هغه کوي ما یو روایت پړاو کړی و څه مولا امیر المؤمنین سے منصوب دی څه هغه یوې لیارې باندې راغو پوسه ترې و هغه نه اوبه راوڅکېدلې امیر المؤمنین مخ باندې ارتالیش مولا امیر المؤمنین مخ باندې هغه اوبه وسولولې دې دپاره څه د خلکو ځای نه دا شی وبسي څه دا اوبه یقیني نه دی چې دې نجاست ماته یقیني وي لذا سړک دی یو لیارې نه څړیکه راغلله که تو ته یقین دی چې دې کې تشه متیازه وه ډاکه متیازه وه مني وه وینه وه یو سپایو کې لوند شوی دی یو کافر هغه اوبه نجسې کړي دي هغه صورت کې دی څه کله یقین نشته دی کیدای شي سره نجاسات نه ثبتېږي اوس یو مثال ایمو کپڑے صفا سترا دي چې دي مو خپله ومینځلې یو کور ورته ومینځلې استري مه کړي کوړی مه کړي زه ونه لاړم پېښور ته پنځه لاس ورځې وروسته راغلم دا د وړو وړکو لسونه ودې منګلې دي چاکلیټ والا لسونه څه وي چې خیرن یې کړي وي اوس دی څه کیدای شي د وړکي لسونه چې وه دا کپړې پاکې دي که نجسې دي ویلې پاکې دي چونکه اطهارات مو ته یقین وو طهارت مو ته چی وو نجاسات چی دی مشکوک دی لذا یقین بخلم شک به یو صورت دسته دی مو جامع صافو مو ته یقین دی صدا نجس مو خپل نجس کړی ته شو متیاز سره منی سره چې نجس شوی مو کوړه کړل سروغو شک مشو څه پوکی دی که نجس دی دا صورت کې شی دی نجس دی ویری چې نجاسات یقیني و طهارت چي دی مشکوک دی لذا دغه شی مد نظر ساتئ خزو تا خونو کې اکثر یا اورس یو کاس مو تخپل خزنه فریاد وکړو د شنی ټینشي چې دی غټي وټي دای لګولې و مو د کوڅه ایو غسل باندې دا روغ ټینشي ختم کوي ویله خونی نه مور شو خونی ته مد زړه نه کیږي دی دلس بیا کومه ریګي و خونی کې بهار خونی نه بهار اریګو کې وبل وړاوه نریګو کې خو بس یا جذب کیږي دور زیات وبې استعمال کوي چې اریګو کې وبل وړي لکه یو ویلا جوړ شي کسه دی باندې خدای خبر کیږي رسول الله خبر کیږي شاک د مو بګاده ته عرض وکړو چې الغسل بساع درو کیلو سره ته غسل کیږي که درو کیلو سره ته غسل وکړو ته جنات مخصوص ځای چې رسول الله ځای ته به مغه سره وي مو چو دسی څه بالکل یو بو به خاپو بس او خدایا خپا رسول الله خپا اسراف دا و لذا شاک وسوسه دي کې نه چلیږي نجاسات په علاوه شرط دی یقین یا اطمینان څه اطمینان ما یقین ته ورنږدې دی دایوا لذا اوس یو هوټل ته لوړې دا ته مثال چې کوم کړه ډېر کله مثال دی هوټل دی دنیا مزرون دي دوی نجاسات څه په خیال سره نشته مړې د تروړه تو خو خپل سر کو سره نه دی لګن سره نجاسات دی ته خوړای شي معنی نشته دی څو پوری څه ته یقین نه وي دوا مثلا مو کور دی اوس مو مته یقین دي چې دا کلیله نجاسه دی ول منه دی خیال واجب دی نه دی واجب یو مثلا د لیلوم کې زنه شیون کمبالی بلستنی چوبوخلی دا وینځله ایدی کا شیر مسلمانو بازار دی ایدی کې واجب نه دی البته که زړه ته څه دی هغه نه وي ابله خبره ده خو واجب ته باندې نه دی څنګه د تویل څه پوکا ده او د پر اوس کا صد دوا مثال اوس بلا درکو دویم شاید ده چې چا سره کوم شاید ده لکه دا شاید خبر اوکا کمبالا د خرڅوي څنګه د تویل څه پوکا ده بس پوکا ده وغه مورد اطمینان ده درویغ دغه شینو نسبت نه یوی تو نو کار دی زواید دی بشاید دی کور ولا دی کپڑے دیر کی صدا پوکی دی شمال ټاول کا صدا خو مخ خو د کیدای شي نجسی وی څوی د کور ولا دور خیال نستی سوچ کوي د خبره ته د کور ولا دور خیال نستی د مو جامع کی د شي او واشنګ ماشین کې واړو بشو سره یوزې منځلې څنګه دوی سمو د پوکی کې دتا و من خزل سپوبو کې با صحیح دی د درېمه خبره ده چې نجاسات د پارا شار دادې چې ک نجاسات وړي سبي چې دوا عادل کا سون وای چې دا شای نجس ده مثلا زه چخونی دروړو پلو رزوای اردواخه کا سون دی عادل د درویغ نه غوي چې د مو کلی نجس ده لمدوخ په سپرونش نخصولات کې ده لذا تو باندې واجب نه ده چې خو مخوته چې دا نجس ده ای مو کلی نه کې پلنکیزو کې امتیاز کړي چې کړي دي خدای حکم طرف ته به کړي تو بنده البته ماړه کې پکور دی چې ماړه نجس ده ولمون خبر کې صدق کې شه ده نجاسات اسلام تو محمد علی محمد باندې
ذکر کوم هغه دغه دی چې د وینه مینه څه بدن څخه خاښه شي بدن سي او کپړو سي وړې وړې کترې دي دې سره لمونځ کېږي که نه کېږي درهم بغلي صورت دی چونی برابر دا ګوته څه دی دا کس مثلا کاټې ګوتې کسې کټېږي دا دغ برابر که دوره وینه راجامه شوه نو بیا لمونځو سره نه کېږي کپړه وي که بدن وي البته ښځې والا کوم مین سیز والا دی که هغه یوه کترې برابر وي هم خو اوس وشو همدغه وینه مین سیز والا نه عام وینه دی لوس والا دی بدن والا دی چی والا دی زموږ دې ته شرط دی درهمې بغلي یو مچ چونی برابر وخی صحیح شو دا بیا مړی کې شرط نه دی ښځه دی مړی هغه سبزي په کټوي ګوتې وینه شوله کریلا دی ټینډي دی چې دی هغه وینه اوسې لږه غوته خاښه شوه ایوا کتره وینه وینې ټوله مړی چې کوي نجسوي هلته بیا درهمې بغلي شرط نه دی هلته که ایوا کتره وینې نه وي ایته هغه ټوله مړی ورسره څه کېږي نجسه کېږي صلی الله علیه محمد و علی محمد بولتے غوښ والا وینې سره وضو نه به تېرېږي خو صرف دا دی چې وینه به تېرایي نه وینه به بهر ته توکوي حتی دا څه روژې کې ته غوښ وبسای شي معنی نشته دی خو په شرط دا ده چې وینه د سره تېره نه شي نجسی کلینی باندې سپاجی نماز هیڅ پروا نه کوي حتی دا څه موږ چې سیداګو ځای پاک وي سیداګو نه خودی سیداګو مراد دی لوندې ځای مراد نه دی خب یو دوه څه دی جامع المذهب حوالې سره څو مسلې ته ذکر کوم دا د پیش نماز نما خامخا زده کوله ضروري د څو سیسه لمونځ څه کوي چې دي نماز څه دی نامې زده کول ضروري نه دی بس انداز څه د حاضر پیش نماز دی بس نه کفي دی څه لمونځ زده کوم ظهر عصر د ظهر عصر نه خو پوهېږو که نه څه وي ځینې وخت کې دا پښتو ټکي وي بته اوس بسپخین دی مزدګار دی یو ملا لاړ و هغه ته البته دا به بیا بعد کې هغه ادونه هغه کاټ کړي چونکې ما دا میسیجونه بهر نورو ځای ته څي که نه هغه ته لاړ و تیرای جلسې ته مولانا و هغه استصحاب باندې بحث کولو استصحاب یو بحث دی سره فقهي کې اصول فقه کې لکه اوس مو ساده الفاظو کې ته وویله څه کپړې طهارت یقیني نه نجاست مشکوک دی ته به یقین واخلې شک به څه کوي دی هغه غټ غټ ټکي کې راوخیستله ای کومې مو مدرسې والا کتابو والا ټکي و نغه یې تیرا والا خلکو بیخي دماغ کار نه پکول په ټولو کې خوبونه پر راغلل ورسې چونه پښتنو کې صدا مولود څنګه و تکړه و کنو ویل ورکوا ټول اصحاب ذکر کول ندی اصحاب کول اصحاب هغه سات اصحاب شول ندی وځنه مونږ به پښتنه کوي صدا ټکی سم معنی ده ظهر ورېزي ولا عصر مزدګار مغرب مقام عشاء مسخطان فجر صبح بس اندور ویا کفی ده الموز قوم ظهر حاضر پیش نماز قربتان الموز قوم وریزی څلور رکعاته د پیش نماز سي واجب قربتان دور چشته وختاوي ځان د کور لیدل دي لاند وای الموز قوم ظهر حاضر پیش نماز قربتان واجب ما واجب دی اولریډي یا دا فقط و دریدل مثلا زه پیش نماز اقتدا کې و دریدل خدا یو نیت اندازه کنه نیت د پاره خلی باندې ویلل واجب دسه ما شنډې د باندې المزقاب ظهر د حاضر پیش نماز قربتان الی الله بس وی اوس به مو ذهنو کې اکثر دا شي چې کوم پیش نماز مو المنځ کوو هغه مکمل ډیټا یو کوي چې دا څه د چوز وای دی چې کوي پیش نماز لپاره د سی خاصه غچې دي ضرورت چې دي کوم پیش نماز المنځ کی کسه عدالت اشاره د عدالت د وی څه ګناهونه کبیراونه تو نه ویلیدلې شراب زنا نور ګناهونه قاتل وغیرہ غیبت تهمات لګوله څه ظاهر کې پنځه لاسو شوی لوړ دي ته بس ولې پوکا حتی کچری هغه عدالت خوده سره نشو ثابت کله شي لاس کول ورسته هغه کافر ثابت شو خو ټول منځونه خپل ځکه شي دي صحیح دي ای به زه به شاید هغه په دوی ډیټ نه ای زه به بل یو بس قوم کې هغه کلی جمله استعمال کړل څه پېښنامو سموي قربانې پس سلوک کو وګ ګناه کس خپایا کس سچیو کې کام نه لذا دا عدالت شرط وی عدالت به معنی وکی څکوم امامون ولا د غډیر غټه خبره ده بهر الله ظاهر کې ته نه ګناهونه نه کسي نور اوس دو خونی کې څه خلدا ده خدای سره خلدا هغه مو سره کور نشته ده مخبل المسبس پرلو بهر حال
بس دا نامیز د کول څه چوز باید کوم ځای والا د دو شي نو کې شرط نه دی الموز کوم حاضر پیشنامه ظهر قربتان الی الله دا یو زیاړې کوله دا خو بیا ډېره جرم دی مثلا کوم چې لمونځ کې څه ټیپ شي بلکې دغه د پورې شته څه دفاع تو باندې چې دی واجب دی حتی که چېرې یوه غلطي وي ته څه دی یوه ګاڼه ورور شي څه نه دا شی نه دی دا شی دی یو شی د هغه مد نظر وساتئ منځ کې مو ته راغلو ځینې وخت حجاب لمونځ شروع وي یوه کس بېله لمونځ کوي فرضو کیدای شي باطل نه شي خو دغه المونځ باندې معصیت ګناه ورته میلو شي چې ګناه ویلي څه ته څه کله بېله ودرېدل تو دې باندې تهمات وتړلو چې ته یې ما په نږدې ښه سړی نه یې پنځو نور هغه کېږي سترګې کېږي هغه نه داسې وکړه څه صاف کې ودرېږه ځان ته خپل نیت وکړه دی بچې نه دا یو دویمه خبره دا چې کله پیشنامو سې ودرېدلې یو ماښام لمونځ یو ماسخوتن یو صبح چونکې دغه الحم سره او قول الله سره پیشنامو ستې ځل ویلي ته به نه لویلي ته به بالکل خاموش وي الحم سره قول الله سره به غور سره واوري البته خاموشي نه مراد نه دی څه بل ځای ته لوټ شي څه شی مو ډیوټي نشته دی مو به لږ سوچونه وکړو سوچونه به نه کوي چې کوم ټکي دا لویلي ښه غور سره غوږو ته شوه سوچ په دې خبرې ته کوم لمونځونه شوه ماښام ماسخوتن خو دوه لمونځونه پاتې شول هغه کوم کوم دي ظهر عصر دي کیا نه دی واجب تو باندې څه ته چونکې هغه ورو یې لویلي تو باندې نه دی واجب خو بیا هغه استثنی چې مستحب دی چې دون سره سبحان الله ذکر کوه ورو تیز نه څه پیشنامو زه وو دا یم دا ضروري الحمد سورة کله ختم شي الحمدلله رب العالمین در تیز یای د ما یای څو ورو په سو شکل کې وایا څه پیشنامو ست आवाज خدا ځنه وخت کې اکثر دیو کې کسه اعمال چوک نه پکای تقریبا څالور کا 15 ور مو مرکز کې ویله اخیری دشول بیا مو تیر مردینه سے فیډریشن والا کې درو کسو کې یی با په کور دو کې ونی ولل شي خو بیا یای ما یای تیز سره نه وای سفرونه کوي ورو ځان سوایا پیشنامو سواز نه رسیږي خب دا شو دا یو خوش یو ځای د سیده مثلا ماښام ماسخوتن صبح لمونځ دی الحم صورت نه واوري پیشنامو ویلي خو ته اواز تو باندې ویلل واجب دی نه دی که ودو ویله ښه خبره دی مستحب دی خو څه یا تیز به نه یایي مثلا زه دلته ویلاړ زه الحم صورت ویلو بهر برنډې ته ما واز خو د کوم لمونځونه ماښام ماسخوتن صبح ایما اوس ته نه رسیږي احتیاط مستحب دا دی چې تی وای خو تیز اواز کې به نه ته مثلا نستګول کې دا اوس په جمعې المنځ کې دغه ځکه دوی خطبه او ریار چې ورې دوی المنځ څنګه دي دا المنځ صحیح دی دوی والله خب دا شو یو بل مسله داغه چې د خپل المنځ کې کوم دی جاهر اخفاء دا عربی ټکی دی کنه ځوانانو کې چوکې سره جاهر شي ته ویل شي تیز اخفاء پټ بل ټکی ته نشي سمله پښتو کې ورو باندې په سوال ټکی بخوي کنه یو ورو په سو شکل کې دی یو आवाज د خلین आवाज وسی درې المنځونه دي ماښام ماسخوتن صبح دا به تیز आवाज شکل کې الویلی اوس مثلا د ځکه خبرې کوم د आवाज ده کنه ډاک رکعتونه کوم دي الحمد سورہ قل الله سورہ خدا غا आवाज د مرادانه سه دغه کمرې کې دوره تیز وای څه بلې کمرې ته تواصل بس دوری چې خلینا आवाज راوسی ماک لګریشم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داش دې ور شرابه کې جهر کدا شه د نو ویل د سویلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین المثبتین اوس ورسې ور باندې کړه کوم کوم شو ماښام ماسخوتن صبح سپینګری د اکثر عمل مو کوي ځوانانو ته حتی ایمو نوروز ذکر خبر نشي بل ذکر دالته د ذکرون دا نه یي نو مو سر ډیر ګرځي دویا نه یي دوه بخینه دا درې المنځونه ماښام ماسخوتن صبح د زړه بور ځکه چې د شم خز داشي بسم الله نونسا ولم یکن له کفوا احد پورې به आवाज شکل کې الویلی ځنه چې شرمیګو شرم دي کې څه خبر چې کوم عام رغله خو مغه کوي کنه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک دبا آواز الویل وش آواز دور از زیاد نس بل زیتا ورسیږي خو تو خلین آواز پکور ده خو وسوش کوي کپ ویش ودنه چه شو پویر شو زاده ده خو پویر شو لکه بیگا اوس مثلا مو ریز المنځ کې الحمد لله رب العالمین پکور ده مورو الموتیز ویله خو موسوش نو اوس مخوم المز ده ای وروي کوي اما سما د تایو سو کول الله سره کې صدا خو تیز به نشي څنګه دوباره به بیال ویلې المز باطل شو نشبه مغه پریک دا څه کوم زوی نه د تایو چې مغزي نتیجه مثلا اهدنا الصراط المستقيم پورې د ورو ویله اغه نو ورسته صراط المزین انعمت علیهم تیز وای خدي ته حکم یو اغه رسو بغتا دا شی دا مسلې ونشو کلیر شو دوال منځونه پاتې شو مخ ورېزه مستقار دی که الحمد سره قول الله سره واجب ده کسا مستحب خبره نه ده واجب ده سړی باندې سزا په 100 شکل کې الویلی څنګه به الویلی استاد کې چوکایو کنه خټ ټریننګ وشواله په 100 شکل کې خود دی کې مستحب ده اشیاء او نخ کدا ده سوچ کوی اشیاء او نخ کدا ده سوچ کوی ځوانو ته بسم الله سکومه ده دوته زلویلو د اشیاء نخ کده امام حسن عسکری علیه السلام چې اشیاء پیژندې ایوان نخ کده د څه دعا المنځ کې بسم الله جهر سره حکم المنځ کې ظهر عصر المنځ کې بسم الله تیز اواز کې یعنی اواز شکل کې الویلی دا ختم شو د غزي په ان شاء الله پوښ والو خو اوس کې دې شي تاسو غبروي شي ډیر کسون سمو دینه مخ کې د ټول المنځونه دا شي کړي اوس به څه کیږي بالکل صحیح دي چې خبر نه وای چې نه وای که مسئله نه خبر نه وي بیا یا المسیده که خبر وي پویر شو بیا هم المسیده خزو څه حکم ده خزو باندې د شي نشار ته نه دی هغوی د پاره ډیر کنسیشن دی رعایت ده هغوی مرضی ده ماخام مسخوتان سبیل الموز تیز الویلی کورو الویلی خپل مرضی چیختنی دی خو په یو شرط باندې که چی نه محرم چه نه محرمی که دی آواز ووری بیاونی واجب ده ماخام مسخوتان سبیل الموز هم چه وکی وروری نه محرم نمرود چه ده پرده سڑلی زای والا چه چوسا وده حرام نوی ما موز وای ترز وای تو سخ مشغولی گاڑی خونی دی کنه گاڑو خونو کی چه ترز وای ویا چه ایدی بسا اگر نکاح سر حرام نده پکار ده اگر پا مخ کی آواز تیز نکی صلوات الله سے محمد علی محمد بولتے دا شو پنځو وختو المزه حواله سره څه جهر او اخفاء خبره مو ته وکړه اوس دا غا پښتنو سره کله ټول نیت وکړلو دین علاوه ټول شیونه سیوا دغه دو سرونه او ټول شی نه خپل الویلی کاغه سبحان ربی العظیم و بحمده تبایای کاغه سمع الله لمن حمده تبایای دا ټول شی نه تو خپل سه مشوله ایوا بل ډیره مهمه مسله غداغه د دعای قنوت کوم دی البته که چې دا مکمل شو ته خیم سلمزه کې چې مستحب دی هغه نه یو شی چې واجب نه دی هغه دعای قنوت دی که دعای قنوت او جنبوج کرنه ویلای ته المثبتیل نه پویر شو نه رکوع ته ټیټ شوی خبر تم سوچته رکوع ته ټیټ شوی غوړی چې سبحان ربی احمد خو دعای قنوت پویر شو اوس هر خطا شي نشر خطا ویلی کار وخته دوی کنو دوا کو دوباره ټیټ شو څو رکو دوا کړل رکن څه زیات کړلوا کام دکوا المنشده باطل ده دا شي که مثلا بشمو میلور ده واسه مثلا تو سبحان رب العظیم و بحمده ویل مویل خاتم کو زپاسی ده پیشنماز والا کسی من سره نشته ده غزي کی چون که تو الموز پیشنماز نه ده کالتا دوباره ټیټ شو بیا مساله نشته ده هغه نه لري دا یو مسله و یو نوافل په باره کې څه خبرې ده کوم څه کوشش وکوي چې سره مواصله سي کې نوافل کوي ځوانانو لپاره نوافل ای مخام ولا کوم نفله ده هغه څالو رکوته ده څه ده بالکل دوال منځونه لکه سبیل غو دوال منځونه کوي خو مخام نه مخکې ورسته تو روزه ما روزه مخام نفله څالو رکوته ده دو دوال منځونه خو مخام المنځونه ورسته مسخوتان والا دوا رکوته ده خو خدای سه یو حسابي کی پر نوست ده دویا مسخوتان
ورځ ته دی دغو دوه لمونځونه ورځ ته دی 3 لمونځونه دي چې هغوی نفله لمونځ نه هغو کې یو چې دی سبیل یو سبیل دی سبیل څو دی 2 سبیل نه به مخکې کوي ظهر دیا مخکې دی 2 څو دی یعنی 4 لمونځونه شو 4 دوړې مزدګار والا نفله هم 2 یا مزدګار نه مخکې کیږي دا یوه نکته شوه بل شی څه ډېر راغلی دا روایات زده کوي لا شده فی النوافل ولا رخصه فی الفرائض واجباتو کې خدای چوټي نه دی ایښي څه کوای ما یې کوه سختی دی واجباتو کې خو نوافلو کې خدای سختی نه دی ایښي څه سخت دی کېږي دا نفلي لمونځونه ته په ناستیا کوای شي حتی که ستړی وي که نه وي ستړی واجب لمونځ ته ښه ستړی زمینداری نه راغلی ستړی یم نه مې په ناستیا کو نه شي کوای وادو کو باطل دی نفلي لمونځ که ته نه وي ستړی هم ته یې په ناستې کوای شي مثلا ماښام نفله په ناستې کوای شي ورځې نفله په ناستې کوای شي مسخوتان نفله او هسې لوټې دی سبیل نفله خو دې کې ځنه کسان به داسې وایي چې د سبیل نفله 2 رکعته څه په ویلوړې کېږي که زه په ناستې کوم بیا به 4 کوي خامخا ټکې نشته دی بهتره دی چې ته که په ناستې کوي بیا 4 وکړه که ما ورځې والا په ناستې کوي بیا 14 وکړه خو واجب نه دی دا خبره زور وي ایتو مرضي ده که ته 14 د کول ښه پوهه کني هغه په ناستې وکړي حتی تهجد لمونځ دی دا یا ته په ناستې کوای شي ګوډي کې مثلا سپوري د نوافل کې قبلي پاته هیڅ پرونه کې کوای شي نفلي کې سختی نشته نفله تلیارې کې کوای شي تهجد المونځ نیم شپې نه بعد بهترین ټایم دی چې سبې سره نږدې د کوم څه پړشمي تر پاسې کې دی بهترین ټایم دی تقریبا وخت 15 20 25 منټ چې سبې اذان ته پوتې دا ټایم دی البته هغه سیستانی په نږدې هغه سیمو په نږدې بعید نه دی وریا نه دی چې تهجد المونځ ټایم انده ایشان شروع شي تو سبې اذان پور د کوم ځوانانو یو څه نشو ته پسې دی اوس خو خیر پټ شمی ته پسې دی شو شکوا شو که دینه بغیر وي که پیږي څه نشو پسې دی په شپې لاس بجې ته تهجد المونځ کوای شي ما یې پرېږدو ډېرې فایدې وکې موجودې دي حتی روایت یې چې دنیا فایدې او کې شته که انسان چې تمام میلیار اربان شي خدای دغه تهجد المونځ کې دا خصوصیات یخې دی چې تهجد المنځ واجب نه پروردګار باندې لري په خپل صحیح څه یو روایت مو د توسي متامو کې چې ذکر کړو چې یو کاسو شپږه مولا ته راغو چې مولا غریبانه مو زیاته دي نو دور زیاته یو ته ذکر کړ چې نږدې و ته دې چې زوګه آیو شپږه مولا د ورته کو چې تهجد المنځ کې ویلاو قوم دي امام دته کو درويخ دی چې تهجد المنځ کې هغه سوالګار نشي کېدای څه د لوس نه نسی نو ډېرې فایدې دي و انسان نه نور خیجي دوره نورانی وي څه و اسمانو کې کسه سره تړه و اسمانو کې دو ځلیږي رڼا ونه خیجي نور نه خیجي لکه د اول اسمان ستوري مو ته ځلیږي دغه کاس کوم ځای کې ویل اورده و اسمانو خلکو ته ځلیږي چې پلنکیږي کې کاس رڼا دی نور نه خیجي چونکه هغه د تهجد المنځ کوي خلکو زړه کې خود به خود مینا پیدا کیږي بهرحال دا مسالې مو ذکر کړلې المونځ دپاره اذان اقامه انشاءالله که سبا مکمل وشي بیا تفصیل څه به ونې خبرې وکړو اذان اقامه مستحب مؤکد یعنی ډېره ټینګتیا ورباندې شوي دی د اذان اقامه خامخا کوشش وکړئ کوئ ظهر دپاره مزګار ماښام ماسخوتن سبیل اذان اقامه اذان د څه وکړو و اقامې و اذان منځ کې که یوه سجده ده کې وکړله داسې ده لکه خدای لري کې خط په توینو کې شهید شوی وي څه وایي درست دی ورسته اوس اقامه ده انشاءالله اذان اقامه اکثر اوس دا وي خو دا یو شی مد نظر وساتئ مو اکثر څه دی ظهر عصر لمونځ یو ځای کوو مزدګار ماښام ماسخوتن یو ځای کوو که ته ظهر ته اذان اقامه وکړله مزدګار ته بیا یې اذان ضرورت نشته اوس صرف اقامه وکړي هغه کفي دی یو خولې والا اذان چې وکړلو منارې نه ته اوس فورا لمونځ شروع کو تو ته اذان ضرورت بیا نشته خو داسې کلیو کې نه ویلې چې دا ټوله کیسه ټو اذان دی و یو به دا درته وایم د اکثر ځوانان خوري وکوي د اذان زده کوئ شپږم مولانا روایت دی چې که چیرې اهل سنت منځ کې ګیر شوي چې اذان اقامې ته تاسې مخکې شئ چې مکه زه داسې وځلې کوم
د کلي کې یو کس خامخا کوشش کوي کیسټ اذان پرېږده وایي دومره مکاح خو به درسره وي که نه ټایم وشه وایي څه دا وریځ اذان زه کوم مخنبل یې خولې والا کوي اثار یې زیاده اوکسه دا ګالې وغیره خدای دا کلی ته نه وساتئ نوره کلیان دي شون سره دغو کې اثار وي شیطانان تښتي اذان نه دا روایت واورو بس دغه روایت نه ختم کوم مو ټیم ډېر واخیستلو پیغمبر نه روایت دی څه درې داسې شیونه دي که اما اماتو نه خبر شي اما اماتو نه خبر شي داسې رش به ونې جوړ شي چې یو چې زه بل یې څه زه خبره به غوري ته اوسي هغوی نه یو جامع المنځه کې اول صف و جمعې المنځه کې اول صف دی یو دو و یو څه دی هغه اذان دی ځکه اذان ثواب نه خو چې خبر شي څومره ثواب دی داسې رش به جوړ شي ورباندې ثواب واچوي چونکې موږ خبر نه یو که نه که چیرې ثواب نه شو خبر شي رش به جوړ شي یو څه زه کوم بل څه زه کوم دا روایت مې یوه کلي کې بیان کو اوس کلي والا ځوانان هغه کوم کمیټې والا مو دې څه هغه موږ ډېر په غام وډول مولوي دي څه اوس سپین ګیري په نه جوړېږي یو څه زه کوم بل څه زه کوم نه دغه ځای کې ځوانان خواري وکړي څه نن به زه کوم ضروري نه دی دې کې ته خامخا د هغه نانګو کې وي څه وي اوږده اذانونه پر مختصر وکړو خو څه اذان خولي سره وشي نو توصیه وکړي راغلي وي که نه صحیح شو لذا دغه اذان اخلي والا اذان ډېره تاکید ورپسې ډېر ټینګتیا ورباندې شوي دی تاسو په کار نو سوال دی کار پروردګار نو دعا دې چې د کومې خبرې